نو احنف ابن قیس وی زه روان وم چې زه د حضرت علی رضی الله عنه طرفداری وکړم او د په جماعت کې شامل شم، مدد یې وکړم لانصر هذا الرجل، د حضرت علی رضی الله عنه مدد وکړم. فلقینی ابو بکرته، حضرت ابو بکر رضی الله عنه ما سره ملاقات شو لاره کې. فقال او وی فرمایل اين تريد، چرته روانې، څه اراده دې ده؟ وی ما ورته ویل انصر هذا الرجل، د حضرت علی رضی الله عنه په جماعت کې شاملېږم، مدد یې کومه. نو هغه راته ویل ارجع، واپس شه. ولې واپس شمه؟ ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلی دي. نبی علیہ السلام فرمایل اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، چې کله دوه مسلمانان خپل تلوارونه آمنے سامنے کې او جنگيږي، په خپل میاس کې جنگيږي، نو دې کې قاتل هم مقتول هم دوانه جهنميان دي. بیا ما نبی علیہ السلام نه تاسو کو د قاتل متعلق خو سمجھ کې راځي چې یو بل مسلمان قتل کو نو قاتل خو به جهنم ته ځي، خدا مقتول دا کم سړی چې مړ شو دا ولې جهنم ته ځي؟ نبی علیہ السلام او فرمایل انه کان حریصا علی قتل صاحبه، دته مکمل او نشوا دم دا حرس لرو کو ماته مکملو چې دا مسلمان به قتل کوما، ولیکن د قتل هغه مقور ته ملو نشوا، د بل مسلمان د لاس نه قتل شو نو د دې په وجه باندې قاتل اور مقتول دوانه به جهنم ته ځي. چې کله مسلمانان په خپل منځ کې انخته او د یو بل ویني توي نو دې کې یوم کامیاب او یوم فاتح نه دی، دوانه خساره او نقصان کړي. چې دوه رونه انختی او یوم ټوپک تلاس کې او بلم ټوپک تلاس کې، ظاهره خبره یو به پکې سر خوري، نو فاتح کم یو شو او مفتوح دوانه نقصان کې دی. کو ترورولی امم نقصان کې، کو تولی امم نقصان کې، نو موږ د دغه نقصان په زمره کې داخل یو. د دې حدیثو کو لک صاحب عقل انسان وی او ایمان لري په الله، په الله د رسول او پر ورځ د آخرت باندې او په جزا باندې، نو دا یو حدیث هم د سمج او د عبرت د لپاره کافی دی. خو بالکل هم دین رستو پرې وسته دی. حدیث مبارک کې راځي